اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کله کله یو انسان په لار باندې رواني او شاته د هغه کشاره کیږي. کله کله یو سړی په کمره کې ځان له ناسته وي، نو بیا هم په دې کمره کې داسې کشاره غونته کیږي، یا یو ځای کړپ وشي بل ځای کړپ وشي. کله کله یو سړی په دفتر کې ناسته وي، یو سړی کو په هر ځای کې وي ځان له ناسته وي، نو کله کله د خواته کله داسې اوازونه کیږي، یا داسې د خپو کشاره وشي، یا داسې اواز غونته وشي، خو چې کله د شاته ګوري بیا څوک نه وي. کله کله یو بنده په لار باندې روان وي او د شا نه ورته څوک اواز وکړي، خو د شاته ګوره څوک هم نه وي. او کله کله یو سړی په لار روان وي او شاته د شا نه داسې محسوسېږي چې یاره زما څوک رانیسي، خو چې کله وګوري بیا هم څوک نه وي. او بعض وخت کې انسان هسې یېرېږي. نو د ټولو یرې د ختمېدو دپاره نن ډېره زیاته مجربه وظیفه ما ستاسو لپاره راوړې ده. داسې وظیفه چې یو سړی یو پرې ووایي بلکل دا یره ترهه دا ورې په زړه کې نه وي. کله کله یو سړی بیان کوي، سپیچ کوي، دی راپاسي او سټیج ته ودرېږي، او چې کله مثال دی بیان شروع کړي، دی خلکو ته ګوري، یریږي، په ده باندې یره راشي. کله کله یو سړی په مجلس کې خبره نشي کولی، ډېر خلک ولاړ دي، دی پکې خبره نشي کولی، کو دی خبره کوي داسې خوله خوله شي. نو د یرې د ختمېدو دپاره ډېره زیاته ناشنا وظیفه، او دا وظیفه چې کومه ده ترتیب به دا وي چې روزانه سهار کې آیت الکرسي یوه پیره، او ورسره بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، دا درې پیرې ویل پکار دي. نو دغه شانتې سهار کې هم دا عمل کول پکار دي او ماښام کې هم دا عمل کول پکار دي. نو که سهار کې موږ دا عمل وکړو، نو ماښام پورې به څومره حساب کتاب یې د هغې نه په امان یو. او که دغه شانتې د ماښام دا عمل څوک وکړي، نو د سهار پورې به یره ترهه یو څیز به هم نه وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.